الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله. مخکې آیت کې الله رب العزت خطاب کړو مؤمنانو ته چې یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله. ای او خلقو چې تاسو ایمان راوړی د مؤمنین خلق یو نو تاسو هغه رزق هغه خوراک خورئ چې کوم الله تعالی تاسو ته درکړی دی پاک او صاف، حرام او همدارنګې مردار وغیره دغو نه ځان وساتو. او د نن آیت کې الله رب العزت مسله د نظر ولا ذکر کوي چې انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. ګوره انسان ذهن ته دا خبر رسي چې یاره دی آیات کې صرف درې محرمات ذکر کړي دي، یعنی درې شیانې حرام ذکر کړي دي، بس اندا به وي نور به نه وي، نه بلکې صرف ټول هغه حیوانات چې هغه حلال نه دي حرام دي، یعنی مردار وي نو هغه څه دی د هغو خوړل حرام دي. او دې کې کوم ذکر دی چې دغه یو دا المیتتا یعنی مرداره، دویم وینه شوله او دریم د خنزیر غوښه شوله، دا ټوله کې سخت حرامې دي. او دین علاوه نور کوم دی آدی آیات کې نه دی ذکر نو هغه هم حرام دي، کوم په محرماتو کې داخل دي چې هغه خوړل څه دی جایز نه دي. دا یوه خبره. دویم مسله د نظر ذکر کوي وما احل به لغیر الله. اول خبره دا چې یاره دغه نظر یله چشته شي او نظر څه ته یي. ګوره د دې والا ډېر علما کرامو د دې آیات ته تفسیرونه کړي دي، خو موږ چې کوم ټول نه آسان دی او عام الفهم دی هغه به بیان کوم. اول خدا چې نظر دې ته یاره شي چې یو سړی د چا په نامې باندې، یعنی مطلب چې یاره که د ما فلانکی کار وشو نو زه به دغه ګډه بیزه یا اوښه غوا وغیره غویې دا به زه حلالوم. خو کوم دي چې یارې زه حلالوم دا د الله تعالی په نامې باندې وي نو بیا صحیح دی جایز دی خوړلی. او که دغه نظر دې ځای کوم ذکر کېږي هغه نظر د غیر الله دپاره دی چې وما احل به لغیر الله. څوک نظر ومني خو سوای د الله تعالی نه علاوه بل چا په نامې باندې، یاره که د ماله فلانکی کار وشول که نه نو زه به دغه یوه ګډه څه دی دا به د پیر فقیر یا د فلانکي زیارات کې فلانکي بابا په نامې باندې به زه حلالوم نو دغه شی چې دی بالاتفاق حرام او ناجایز دی. دا به بلکل اندازې به غورځوي یو کندې ته به واچي او خاورې پر به واړوي. تر دې حده پورې د بعضو علماو ذکر کړي دي چې دا کوم حیوانات یعنې سپي او همدارنګې دا نور حیوانات چې هغه غوښې خوړونکي وي چې هغه هم د دې غوښه ونه خوري. دا بلکل دومره سختي او دا سختی سره حرام کړی دی بعضو علماو. خو دې ته هیره شي نظر د غیر الله له ادا بیا حرام دی. بیا د آیت کې ذکر کوي چې وما احل څه معنا شوله وما احل به لغیر الله. بعض علما یې چې یاره صرفا نامه یعنی کلمه ویلی شي، خو هغه کلمه ویلی شي چې هغه کلمه یله حرام وي، یعنی هغه ټکي هغه لفظ یله هم حرام وي. په داسې کلمې سره یو شی ذبح که نو دا هم حرام دی. او یده چې وما احل ذبیحه مطلب چې ته یو شی حلال کړي حلالولو وخت د نیت دا و یا د کلمات وویلو یا د زړه کې دا و چې یا د حلالول ویره دا د فلانکي پیر صاحب پر یا د زیارات کې بابا صاحب په نامې باندې شو چې ماله دغه کار پوره کېږي ورسره نو دغه شان د الفاظ یل او دغه شان د دې نیت کول حلالول دغه حرام او ناجایز دی. او بیا بعضې علماء کرامو د دې حاصل ذکر کړی دی، کوم علماو ډېر زیات تفسیرونه ورکې لیکلي دي. وی فالحاصلو
ان كل شيء صار نظرا لغير الله فهو حرام سواء كان من المذبوحات او الدراهم او الملبوسات او المشروبات او السمع ودا عام خبره دی بیا کله نظر د غیر الله برابر خبره دی د اړول شو نبی یعنی چرګا وزا ګډا امدا غیره او یاد دراهمونه وی یعنی پیسې وی کوم کې صدا پیسې وی کوم مال کولهم وی یا ملبوسات د غستون شو نبی کپڑے کوټ ټوپی صدر کترا وغیرہ پیزار د ټول په دې کې داخل دي او یا د شو وی چې هغه د مشروباتو وی د څخل ولوي شربات اومدارنګي غبین وغیرہ تر دې اده پر څو بومر کې رسې غیر الله د پر ومنل شي نو هغه خلم حرام او نجیز دي او اسلام یو د اوریدول شي مطلب موبایل وغیرہ څوک چې چا په نامه باندې ووري یا داسې आवाज وغیرہ ریکارډ کیږي هغه کې د شرکیات او د نظریات او د غیر الله را خبرې وي کوي نو دا ټول کې داخلي وي دا اوریدل دی علم د حرام او نجیز دي نو حاصل معنی اشتا شولا چې دا ټول چې دی دا بیا حرام او نجیز دي شیخ اخون درویزه بابا خپل کتاب کې لیکلي دي په تذکرۃ الابرار کې صفحه نمبر 222 باندې ویدا کوم ناظر د کنه ان الناظر مشرک والمنظور حرام ویدا کوم خاص نظر منل د کنه چې یاره د مولا کوم وزاده کده فلانکې کور موشه نه دا ز پیر په نامه باندې ارلوم یا د زیارت کې بابا په نامه باندې په اهللوم نو ویدا کوم نظر کوونکې سړی د کنه ویدا مشرک شول او د دې کومه دا څه شی حلال کړی دي ویدا چې دا حرام شول او بعضی علماء لکه غنه یو شاولی الله رحمه الله ذکر کوي ان المنظور حرام وامراته بائنه وی دی باندې کوم شی چې دی حلال کړی دی کنه د غیر الله په نامه باندې الله تعالی له بل چا په نامه باندې وی دا حرام شول او د دې ور خاصه سیده په دې باندې طلاق شول ولی دا کس مشرک شه او ځکه یو سړی شرک وکړي نو شرک سره حاصل دیولا ترکیږي عام طور په مو د شرک د څه خبره نشي لیدل او ډېر خلکو ته بیان کی وی دا شرک دا چې شو دا څه مسله نه څه خبره نه دی ولې قرآن کریم کې څه ویل شوی دی ان الشرک لظلم عظیم شرک لوی ګناه دی لوی ظلم دی او بیا بعض علماء دا درې قسمونه ذکر کړی دي ویره د نظر څه دی دا په درې قسمه باندې دی یو دا چې نظر غیر معین وي یو شی د لپاره د معین نه وي کړی نظر د غیر الله لپاره تعین د نه وي کړی ورکی نو دا بیا توبه وباسي او توبه نه پس د شی څخه حلال دی او بیا دی له خوراک جایز دی او دویم هغه دی چې سړی نظر ومني د غیر الله په نامه باندې خو دا چې یې د غوزا چرګ وغیرہ د حلال کړي نه دي نو دې سره هم دا حرام دی توبه وباسي دې سره نه حلالېږي دا به حرام وي بس دی او دریم هغه دی چې هغه تو نظر د غیر الله د پر امانت دی خو یا د چرګ بزا ګډه وغیرہ حلال کړي نه دي اراده ته کړی دی نو دا شی چې دا حرام دی دا دوه قسمونه حرام دي او یو قسم دی ته به سره د حلالېږي او دا جایز کیږي بیا او دې باندې دلیل دا یو دی حدیث کې ذکر کیږي حدیث زباب او تیر شي ودا کسان روان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د ذکر کوي وی منجاری زیارت په نوستو او دای وی پلان کې او داستان کې تشریح ودا بابا په نامه باندې څه وچو کنه وی ابل دې سي موسی چشتون څه وچو وی دا یو مچ ولوي دغه رټینګه او دې په په نامه باندې ومنه نو دا مچ دې ټایم کې تیدل او یو کس لسونه एकदम وچو او مچ مړ کې دا وخله د بابا سه په نامه باندې شول وی ابل کس دوی چې ته وی موزه څه نشته دي وی دا کوم کس مچ کوم هغه کنه زیارت پر هغه کومنل وی دا کس څنګه دا جهنم ته لړو او بل څو هغه الله تعالی جنت الفردوس داخل کړ نورونو دا نظر د غیر الله د ډیره سخته مسله دي دشنه ځان ستل پکاروي او بیا بعض علماء دا علماء څنګه غیر مذهب خلک دي هغه به دي کې تعویلات وغیرہ کړی دي خبره راته کړی دي خلې ویلې جوړې کړی دي مختلفو طریقو سره بیا حلوي خو دې د موز په مذهب کې امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب دی دا شی بالکل حرام دی قطعی حرام دی هیڅ کله د خوراک د خوړلو جایز جواز دی او کې بالکل نشته دی ښه یو مسله بل دی آیات کې ذکر کیږي فمن اضطر غیر باع ولا عاد فلا اثم عليه یو سړی د ذکر روانو بیابان کې خوشي ځنګل کې څنګه ځای کې څه دي د خوراک نه ملوي
هغه ځای کې دې سره مطلب یو خار و یو بل داسې جناور و چې هغه مردار و حلال جناور نه و. نو بیا علما کرام ذکر کوي دې دپاره دا مسله دی ولا باغ ولا عاد. باغ ولا عاد معنا ډېر علماو تفسیرونه کړي دي خو ټول نه اسان دا دی وکړي او ملفان چې ذهن ته رسي چې ته داسې ځای کې ګیر شولې نو مسله دا دی چې کوم ځای کې هغه مثال خر و یا وغیره مردار حیوان و نو هغه ټیک دی حلالې کړه او ویې خوره خو دورې به خورې چې بلکل ته ونه مزې او خوند به نه خلې چې به ځان نه بلکل اوسه موړ کړي دې هدف پر وسه تور سره ګزاره وشي او ته هغه علاقې نه هغه ځنګل کې یې چې هغه نه تور سره وتی شي او تور کوم څه د نفس دا بچ کېږي مار نه بچ کېدونکي وي. او دویم دا چې ولا عادل بیا ورته نه واپس کېږي چې یو ځل وخوړل یو ځل خوړل نه پس بیا یې خورئ نو دا بیا نجیز او حرام کې جوړېږي. نو که دا یو ځل وخوړل څه ګناه ورکې نشته دی. او بیا علما ذکر کوي خصوصا امام ابو حنیفه رحمه الله وی که یو سړی دی ټیک دی داسې ځای کې و چې دې ته خوراک څه نه میلېدلو مثال ته یو خر میلو شول اوس دا خر چې دې نه خوړل او دا روانو چې یاره بس که زه مړېږم خو دا خورم نه وی که داسې ټایم کې دا مړ شول دغه سړی چې دا بیا ګناه کې راوړل ښه ګناه کې مبتلا شول. نو دغه نن آیات کې درې مسلې ذکر کېږي. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر یقینا حرام کړی دی په تاسو باندې الله تعالی یو دا مرداره او دویمه وینه ولحم الخنزیر وها د خنزیر ولا وما احل به لغیر الله هغه مذبوحه یا حیوان چې هغه ذبح شي سوای د نامې د الله تعالی نه یا د بل چا په نامې دپاره نظر منلی شوی حلال شي. فمن اضطر غیر باغ هغه څوک چې مجبور شول په داسې ځای کې و چې دې ته د خوراک څه نه میلوېدلو غیر باع څه نه و دغه خوند اخیستونکی ولا عاد او نه و بیا راوپسېدونکی دې ته نو فلا اثم علیه نشته دی ګناه په دې باندې په یو ځل خوړلو کې چې دا خوند او مزې اخیستونکی نه وي. ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخښونکی او رحم کوونکی دی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت